نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ګرانې لور ته فاطمه رضی الله تعالی عنها ته 3 تسبیحات ښودل ښه. فاطمه رضی الله تعالی عنها چونکې د خپل کور کارونه به هم کول او داسې جارو به هم په خپله واله، میچنې به هم په خپله او داسې اوبه به هم په خپله راخېجولې. نو علي صاحب ورته وایي د خپل پلار نه څه خدمتګار یې وغواړه چې تا سره کار کوي. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها لاړه او چونکې نبی علیه الصلوۃ والسلام سره په دغه ورځ باندې څه میلمانه نو فاطمه رضی الله عنها واپس راغله. په سبا نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپله د فاطمې ته د خپلې لور کور ته راغلی او ویې ورته لورې دا ډېره ګرانه وه په نبي علیه الصلوۃ والسلام باندې، ډېر مینه محبت به یې دې لور سره کوو. وایي لورې ته پرون راغلې وې څه خبره ته وه؟ د هغې خو د شرمه د وجې نه څه ویلی نه شو، حیا د وجې نه. علي صاحب ورته وایي د الله رسوله ما ورته ویل چې په خپله کارونه کې ډېر کار دی د باندې، د نبي علیه السلام نه څه خدمتګار یې وغواړه چې تا سره کار کوي. ګوره نبي علیه السلام ورته په دې ځای کې یو 3 تسبیحات ښودلي دي ښه. دا د ما او تا کوو، زنانه دي که نارینه دي ټول د ما او تا کوو ښه. دې تسبیحات فاطمه وایي صحیح ده، دا د ما او تا شروع کړو. ای لورې وایي خوښه دې نه ده چې کله اوده کېږي نو دا تسبیحات کوه 33 پیرې یعنی 33 پیرې سبحان الله وایه چې اوده کېږي، 33 پیرې یعنی 33 پیرې الحمدلله چې اوده کېږي او 34 پیرې یعنی 40 پیرې کله چې اوده کېږي الله اکبر وایه. ای لورې دا د هر څه نه بهتر دي، دا د وینځي غلامانو نه بهتر دي، د دې اهتمام کوه. نو ګوره د هر مازه نه پسې مونږ دا کوو ښه، د هر مازه نه پسې دا ټول تسبیحات مونږ کوو او چې کله اوده کېږو نو دې د مونږ اهتمام کوو. نو فاطمه صاحبه څه وایي؟ زه د الله په فیصلو او د خپل پلار د نبی علیه السلام په فیصلو باندې سیمه راضي ما، بس دا زما خوښه ده. نبی اسلام خپلې لور ته ښودلي دي ښه، ډېر لوی اجر پې الله جل شانه ورکوي، د دې نه مونږ اهتمام کوو.